بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ ګران ورونو زمونږ باندې دا کم پاکستان چې کم مونږ ته وخت راکړی ده دا ډېر کم وخت ده. زمونږ دلته دکانداران دي، دلته هم کارونه دي. دا 15 کاله چې دا مونږ دلته دکانداري کړې ده، دا خو په سیند باندې وړل کېږي او باید چې دې لر او بر افغانستان او پاکستان ټول چارواکي په دې باندې غمرازي ښکاره کړي او د زمونږ کار لږ وځنډوي. نو هر سړی به خپلې شتمنۍ راغونډې کړي او بیا که وخت تېر نور نه راکاو نو لوی افغانستان ته به له خیره سره مونږ ځو. او زمونږ د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت ته دواړو ته خواسته چې باید په دې باندې دوی غم وخوري او زمونږ دا اوس د چا ګاډي دي، د چا خپل مځکې اخیستې دي او د چا خپل کاروبار د کروړو کاروبار روان ده. نو مهرباني ده چې دا دواړه زمونږ دا غم وخوري او دا کاروبار زمونږ راغونډ کړو. نو بیا زمونږ خپل وطن ده، ګل وطن ده، د خپل وطن مور و پلار ده. دا دونه 45 کاله چې مونږ تېر کړي دي، هم پاکستان نه مونږ ډېره غټه شکریه غواړو چې مونږ ته تر اوسه هېڅ داسې خبره نه ده کړې چې تاسې یا ولې راغلي یاست یا ولې یا دا مونږ فصل هم خوړلی ده، د کلي د وطن خلکو نه فصل خوړلی ده، غنم هم ترې خوړلي دي، بوټي هم ترې وهلي دي، خو چا دا تر اوسه نه دي راته ویلي. مونږ ډېره مننه د پاکستان له عوام نه هم کوو، له حکومت نه هم کوو. باید چې د مونږ دا غم لږ سره شریک کړي او غمرازي سره وکړي چې د مونږ دا 45 کاله خواري په یو ورځ باندې په سیند ونه وړل شي. نو له ټولو نه د ما یو جان نه وسلام.